السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک دغه پوښتنه کوي چې د عشر څخه کمی خرچې ایستل کیږي او کمی خرچې نه ایستل کیږي. نو علما کرامو د دې تفصیل ذکر کړی دی چې دغه خرچې دوه قسمه دي. یو هغه خرچې دي چې د میوې در پخېدلو پورې او در شکېدلو پورې او بیا په میدان کې در جمع کېدلو پورې کیږي. دغه خرچې نه ځینې ایستل کیږي. مثلا د ټکټر خرچه، د کادو خرچه، د دوایانو خرچه او د تیلو خرچه، دا خرچې نه ځینې ایستل کیږي. او دویم قسم بیا هغه خرچه ده چې دغه میوه پر یو میدان جمع سي، د دازې سي بیا مارکیټ له راوړي، نو د هغه دپاره دوی کریټ و شالی و میخ او کرایې ورباندې لګوي. دغه خرچې بیا ایستل کیږي. مثلا د بکر باغ دی، د دغه باغ لاټ کلی ګرده یې راوشلوئ، په میدان کې جمع کلی. در دا حد پورې د دغه سیبو قیمت چې دی هغه 3 لک روپۍ جوړېدی. بیا دی راولاړ سو، په دې کې کریټونه واخیستلو، شالی و میخ یې واخیستل او کرایه یې ورکله. در مارکیټه پورې چې ووړل، هلته 4 لک روپۍ باندې خرڅ سلو. نو دغه د 1 لک روپۍ چې د کریټو او د کرایې راغلي دي، دا د ځینې وباسي او د 3 لک روپۍ عشر دی بیا ورکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.